یو صحابی راغی آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خپل واقعه بیانې چې رسول الله مبارکه زه په سفر باندې تللی یم ډیره موده پس چې زه راغلم کور ته نو زما په کور کې یوه ماشومه ګرځېدله د 5-6 کالو ماشومه زما په کور کې ګرځېده ما د خپلې بیبي نه تپوس وکړو دا ماشومه څوک ته هغه صحابي وایي ما ته مې بیبي وویل چې دا د دې ګاونډیانو ماشومه ده من کره راغلې ده وایي زما ورسره مینه پیدا شوله هغې ما سره لوبې کولې مشغولتیا مې جوړه شوله خو ښځې به مې نانه دا پټولم او دا یې راته ظاهروله چې دا د ګاونډیانو ماشومه ده دا زمونږ ماشومه نه ده څه وخت چې تیر شو نو زما د ماشومې سره مینه ډیره زیاته پیدا شوله زما بیبي ته دا اندازه وشوله چې اوس زما دا ماشومه چې ده دا د دې پلار خوښه شوه اوس به ورته څه نه وایي هغه بیبي راولګېدله او ما ته وویل چې دا خو زمونږ لور ده زما اوس تا لور ده الله رب ذوالجلال ورله لور ورکړی دغه زنانه د خپل خاوند ته چې کله وایي ما ته وایي دا خبره دې وکړله دا صحابي وایي نو وایي زما په سترګو باندې تیاره شوله په سترګو کې مې ورته غوسه راغله په زړه کې مې غوسه راغله هغه لور چې ما ته پته نه وه چې دا زما لور ده ما ورسره مینه کوله ما ورسره محبت کو ما ورسره لوبې کولې خو چې کله ما ته پته ولګېده چې دا ستا نه پیدا ده زما لور ده وایي د هغې وخت نه مې ورسره نفرت پیدا شو غوسه مې ورته په زړه کې راغلله او دغه ماشومه مې را روانه کړله ځان سره او صحرا ته مې بوتلله آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي دقه بیان کوي چې رسول الله مبارکه ما دا خپله لور بوتلله او ما ځان سره بیلچه واغستله ځان سره مې کوداله واغستله چې د دې ماشومې دپاره کنده جوړه کم دا پکې خښه کمه وایي زه لګیا ومه ما په سارا کې کنده کنستله رسول الله مبارکه وایي کله به چې ما کنده کنستله خاوره به مې رالرکوله ما باندې به خاوره وغورځېدله دا ماشومه به راغله په دقه وړو لاسونو باندې زما نه به یې خاورې لرې کولې او ما ته به یې دا اواز کو بابا جانه دا څه کې ما باندې به د نور ګرمایش راغې د نور د ګرمۍ نه به دا زما مخې ته ودرېدله زمانه به نور د پکو زمانه به ګرمي د پکوله خو وایي زه دومره سخت زړه واله ومه چې ما د دې هیڅ عمل ته نه کتل هغه زما باندې خاورې پریوزي هغه رانه لرې کوي ما باندې خولې راځي هغه نانه پاکوي ما د نور نه ساتي سوری را باندې د نور نه کوي خو زما زړه سختو ایمان پکې نه و کم زړه کې چې ایمان نه وي کم زړه کې چې اسلام نه وي کم زړه کې چې دینی تعلیمات نه وي به خامخا سخت وي وی رسول الله مبارکه دغه ماشومه همدغه رنګې لګیا ده چې ما د دې د قد برابر کنده جوړه کړله دغه ماشومه مې پکې ودروله او وی خاورې راړول مې پې شروع کړله دې به راته وویل چې بابا داسې کې ما هیڅ توجه د دې خبرې ته نه کوله او خاورې مې پې راړولې چې تر دې چې هغې اوازونه شروع کړل خو زما زړه سخت و ما دغې ته توجه نه کوله او هغې پریاد شروع کو ما بیا هم پې خاوره راړوله تر دې چې مې خاورې سره سمه کړه زه ترې را روان شو صحابي چې کله دا واقعه آقای نامدار محمد رسول الله رحمت للعالمین ته دا واقعه بیانې د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې دي او صحابي ته هیڅ نه وایي په خاموش ناست او د رسول الله مبارک د سترګو نه اوښکې روانې دي ولې رحمت للعالمین د تمام عالم د پاره چې رحمت وي نو په وړه ماشومه باندې به دا هغه رحم څنګه نه راځي
حضراتو دا د زمانه جاهلیت د دور واقعات خلکو با لونه راغستل او خخول به وعد البنات دا هم مشهور واقعات دي دغه خلکو. اسلام کې لور ته مقام ورکړی شو.